نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العظيم. دا سورة رعد مدنی سورت دے دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دی په ابتدا کې دا کتاب یعنی قرآن پاک مبارک فرمایي چې دا الله سبحانہ وتعالی نازل کړی دی په تا باندې اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دا یو حق کتاب دی. خو ډېر خلک داسې دي چې هغوی په دې باندې بیا هم ایمان نه وروړي باوجود د حق نه چې دا الله را طرف نه دی او بیا د الله سبحانه وتعالی د هغه څیزونو چې کوم هغه پیدا کړي دي نو په هغې کې د ټولو نه لوی شی چې کوم دی هغه اسمان دی. اسمان الله سبحانه وتعالی پیدا کړی دی او څومره اوچت دی او څومره لوی دی او یو ستن ورته نشته او بیا الله سبحانه وتعالی د خپل په عرش باندې د استوا ذکر فرمایلی دی چې یعنی الله سبحانه وتعالی اوس عرش باندې دی او هغه دا ټول کائنات چلی د الله د حکم مطابق دا چلی او دا کوم نور او سپومې چې دا د الله تر طرف نه مقرر کړی شوی دي او دوی په یو خاص وخت باندې راخیږي او بیا کوزیږي او کم میاد او کم وخت چې دی له الله پاک مقرر کړی دی دا اون د هغې نه روګرداني نه کوي او بل د الله امر چې کوم دی نو هغه الله پاک صفا صفا بیان کړی دی په خپل دې آیاتونو کې د پاره د دې چې د هغه په ملاقات باندې د خلکو یقین پیدا شي چې الله سره به موږ او ستاسو یو ورځ ملاقات کیږي او هغه ملاقات به کله کیږي او په ورځ د قیامت باندې کیږي. نو په ورځ د قیامت دا د حساب کتاب ورځ ده، یوم جزا او سزا ده او په دغه ورځ باندې به د خلکو فیصلې کیږي او د دې ذکر په قرآن پاک کې الله پاک فرمایلی چې 50,000 کال ورځ به او بیا به په دغه باندې چې ټول مخلوقاتو حساب کتاب وشي نو څوک به جنت ته لاړ شي څوک به دوزخ ته لاړ شي. او بیا الله پاک فرمایي چې الله پاک هغه ذات دی چې هغه ځمکه جوړه کړې د اسمانونو پس اوس د ځمکې ذکر فرمایي او بیا په دې کې مختلف قسم یعنی غرونه پیدا کړي دي او دا غرونو نه بیا چشمې جاری کړي دي، سیندونه ته بیا هغې نه جوړیږي او بیا رو سمندر دی او هغې ته بیا هغه غورځېږي او بیا د دغې بارانونو او د دغې چشمو په ذریعه سره الله سبحانه وتعالی قسمه قسم میوې او دانې پیدا کړي دي. اوس دا رمضان شریف تیر شو او دا د وړوکي اختر نن دویمه ورځ ده نو او دا 1442 هجری 2021 سال ہے. نو
دې کې اوس تاسو وکته په دې رمضان شریف کې مونږ ته تقریبا د روزمات په ټیم کې هر قسم میوه مخې ته پرته وه د حسب استطاعت د هر انسان. لیکن که یو سړي سره کور کې یو میوه نه وه، خو لیکن په دې دکانونو کې میوې ډېرې زیاتې عام وي او هر قسم میوه مونږ کته. ما ته به چې کوم څیزونه مخې ته راغه نو په دې روژه کې د سړي دا زړه هم ډېر زیات نرم شوی وي او ډېر زیات الله ته متوجه وي، نو چې د یو څیز نه به مو چک والو بیا یا الله د یو ځمکې او د یو اوبو نه تا دا پیدا کړي دي او هر یو څیز خپله ذایقه او خپل رنګ او خپل خوږوالی، چا تریووالی، چا او بیا په خوږو کې هم قسمونه دي، د چا خوږوالی څنګه دی او د چا څنګه دی. نو الله پاک د هغې ذکر فرمایي چې یعنې قسمه قسم میوې مې را پیدا کړي او دا میوې او دانې او د دې دا ونې چې کوم دي نو دا هم یو قسم جوړه دي. او بیا د دې نه علاوه الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو شپه او ورځ پیدا کړې ده، دا هم د الله د نښو د نشانونه یو نشاني ده. څنګه چې دا میوې دانې نور سپومې او دا نو داسې د شپه او ورځ هم د الله یو نشاني دي. نو الله پاک بیا د دې آیات په آخر کې فرمایي چې وایي په دې ټولو چې دا زه تاسو ته کوم بیان کوم نو دې ته غور او فکر وکړئ. نو دې کې چې څوک غور او فکر کوي نو هغې لپاره عبرت دی، او چې څوک نه کوي لکه د حیوان غوندې لګیا دی خوراک څښاک یې وکړو او بس کار نه روان شو، غور او فکر کوي چې یاره دا چا پیدا کړي، د هغې عبادت هم پکار دی، د هغه خبره هم منل پکار دي، د هغه هم په مونږ باندې حق دی. نو بس هغه خو بس د حیوان نه حیوان دی. نو د دې دپاره چې عقل والا او څوک غور او فکر کوي نو هغې ته به عبرت حاصلېږي. او بیا الله پاک د هغې نه پس فرمایي چې الله پاک په دې ځمکه کې لکه اوس تاسو ګورئ وایي اووه بریا شپږ بریا زمونه دي، اووه څوک وایي اووه بریا زمونه دي، خو دا د ځمکې یو غټې حصې ته چې هغه د اوچې وي او په سمندر کې الله پاک پیدا کړي نو هغې ته بر اعظم وایي. یعنې د ځمکې یو ډېره لویه ټوکړه چې هغه په د سمندر کې وي او د بل ټوکړې نه بیله وي نو هغې ته بر اعظم وایي. لکه بر اعظم ایشیا شوه نو ایشیا د ټولو نه لوی بر اعظم دی، دغه شانتې بر اعظم افریقا شوه. نو د دې په منځ کې بیا یعنې مطلب دا دی چې اوبه دي، بیا د هغه اوبو باندې خلک سفر وکړي نو بیا بل طرف ته ور واوړي. دغه شانتې بر اعظم امریکا او دغه شانتې آسټرالیا او داسې مطلب دا چې ټول بر اعظمونه واړه لوی یعنې شته. نو الله پاک فرمایي چې دا بیا ما ملاو کړي دي او بیا په هغې کې مختلف باغونه دي د انګورو او په مختلفو ملکونو کې مختلف قسم یعنی میوې دي او په هغې کې بیا یعنی چا کې کوم فصل کېږي چا کې کوم فصل کېږي. لکه مثال افغانستان کې یو قسم فصل کېږي، پاکستان کې بل قسم فصل کېږي، داسې امریکا او جاپان وغیره کې بیا بل قسم فصل کېږي. دغه شانتې الله سبحانه وتعالی دلته ذکر د خاص طور د کجورو دغونه کړی دی ځکه چې دا په دغه کې په عربو کې ډېرې زیاتې د کجورو دارو مدارو دی، چونکې عربو ته زیات تر قرآن پاک مخاطب دی د کجورو ذکر الله سبحانه وتعالی کړی دی. او بیا په هغې کې مختلف قسم یعنی کجوري دي، د کجورو بیا ډېر قسمونه دي. بعضې کجوري په بازو باندې فضیلت لري، تاسو به کتلي وي بعضې داسې ښکلي اوږدې وي، څوک پستې وي لکه د حلوا غوندې، بعضې چې کوم دی نو داسې بالکل کلکې وي او بعضونه چې واړه جوړه شي چې هغه ډېرې سختې شي. نو دغه شانتې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په دې کې ګوره بیا فرمایي چې د عقل لپاره والو لپاره چې په دې څیزونو باندې غور او فکر کوي. اول د میوو دانو ذکر وکړو چې د کجورو ذکر وکړو. بیا الله پاک فرمایي چې د تعجب خبره را د هغې خلکو خبره چې کله وایي مونږ وایي خاورې شو نو بیا به مونږ څنګه را جمدي کېږو. یعنې د کفارو هغې خبرې طرف ته چې ډېر کفار چې کوم دي لکه سندوان شو یا دهریان شو ای وایي بیا د مرګ نه پس چې کوم دی ژوندون نشته نه مني. نو
الله پاک ورته وایي چې یعنی مطلب دا خو مونږ کولی شو. تاسو ګورئ نه چې یعنی الله سبحانه وتعالی مړز به کوي په هغې باندې باران وکړي هېڅ زرغونتیا پکې نه او په هغې کې هر څه راوټوکېږي. دا پکې د کوم ځای نه راغله؟ هغه مړه شوي وو، ختم شوي وو. واښه چې سوکړه یا ژمی تیر شي بلکل مړاوي شي، بس بلکل ریګ پیل وځي او چې کله بیا بارانونه شروع شي هغې نه بیا ښکلي ښکلي یعنې فصل راوځي. نو الله پاک فرمایي چې دا کوم د الله پاک نه انکاري خلک دي نو د دوی په سټونو کې به الله پاک توقونه واچوي او بیا به چې راپاسي بیا به ورته وایي چې دا اوس وګوره دا هغه راپاسېدل دي او بیا به جهنم ته ورغورځوي او دوی به بیا په هغې کې همیشه لپاره وي. نو الله سبحانه وتعالی دې کې مختلف مثالونه فرمایلی دي او بیا د مسلمانانو ذکر فرمایلی دی چې دای د پاره به الله پاک مغفرت وکي او یعنی هغه به وبخي. خو کافران چې کوم دي نو هغه به په عذابونو کې وي او څنګه چې مخکې قومونو والا ته عذابونه ملاو شول دا چې به دوی ته ملاویږي. دا خلاصه مونږ د لومړۍ رکوع د سوره رعد وی اوس به ترجمه بیان کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې ډېر زیات مهربانه او ډېر زیات رحم کوونکی دی. الف لام میم را. دا حروف مقطعات دي او د دې په معنا باندې صرف الله خفيږي او دا هغه رسول سره د راز او نیاز خبرې دي. امت ته رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دې معنا نه ده ښولې، لہذا د دې په معنا کې مونږه تحقیق نه کوو چې د دې به دا معنی یې د هغې به دا معنی. او الله پاک اوس فرمایي تلک آیات الکتاب. دا آیاتونه دي د کتاب د الله پاک. والذي انزل اليك من ربك. او سمچی نازل شوی دی تا تا من ربک دا رب دا استاد طرفنا الحق. نو دا عین حق دی، دا خبر طول حق دی، ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. لیکن اکثر دا خلقو نداسی دی چاگی دا خبر نمانی، یعنی پا قرآن مانی یقین نساتی، ایمان پہ نروڑی. اللہ الذی اللہ پاک حق ذات تے رفع السماوات چه اوچتی کو اسمانونا بغیر عمد بغیر دستنونا ترونها سنگا چه تاسو گوری. ثم استوى على العرش. او بیا اللہ پاک جلوه افروش شو دا پتخت دا عرش باندې. وسخر الشمس والقمر. او پابندی کو د یو قانون د انور او سپومه، یعنی مسخر وی پابند کولو تا چې هغه دایره پر یو وخت مقرر شي وي چې په دومره ټیم باندې براخیږي او په دومره ټیم باندې مکیږي. روزه عربونو کال راشي، کروڑونه کال راشي، لکونه کال راشي، دا نور خیج کوي د دې په دې ټیم کې یو سکند فرق نه راغلی. او د دې نوم دا کلندرونه او دا خلک چاپ کوي چې د سلو کالو بیا پته نشته سل کال پس په کم خلک کی. اوس الله پاک فرمایي چې کل یجری. دا ټول سيزونه چې کوم دي دا چلیږي لاجل مسمن. دا د یو وخت مقرره پورې به چلیږي، تر قیامت دروازې پورې به چلیږي. بیا به دا نظام الله پاک ختم کی او بل یو نظام به الله سبحانه وتعالی جاری فرمایي چې هغه به یعنی د آخرت نظام وي. د قیامت یو ورځ خو بیا 50,000 کالی چې پای کې به صورت حالي او داغې نه پس بیا د جنت او دوزخ اگر ورځ یو شپې دای په باره کې الله پاک فرمایي چې 1000 کاله یو ورځ وي او یو یعنی شاو روز وي. بیا الله پاک فرمایي یدبر الامر یفصل الآیات. او د هر کار وی تدبیر هغه کوي او بیا
کلاو بیانې خپل آیاتونه لعلکم دپار دی بلقاء ربکم چې تاسو د خپل رب په ملاقات باندې توقنون یقین ولرئ وهو الذي او الله پاک هغه ذات ته مد الارض چې پیلاوي کړي زمکه لرا تاسو ګورئ کله تر حد نظر پورې دا بالکل پلینز وکړي هاجي وجعل فيها او بیا وګرځول پدې کې رواسیا غرونا وانهارا او جاریه کبیا د غروننا او بو یعنی د چینو په شکل کې تاسو ګورئ ابشارونه ځای په ځای رابېږي سواد تک تری ایداسه نور او علاقو کې خو زیات تر ابشارونه تاسو په سواد او په دغه کې تاسو ته په نظر راځي نو دلته کې الله پاک اوس فرمایي چې ومن كل الثمرات او بیا د هر قسم میوونه جعل پیدا کی یعنی فيها پدې کې زوجین چې هغه جوړې دي اثنين او قسم يغشي الليل والنهار يغشي الليل النهار او پټوي شپه ورځ لرا اوس لکه دا شپه راغله کنه نو روز پټه شپه د دې پرې تیار کې دروازه اوس پته نه لګي مطلب دی چې رڼا ختم شوه اوس تیار ده او چې څومره شپه پخېږي دومره به تیاره زیاتېږي ان فی ذلک او په دې کې لآیات ډېر زیاتې نشانیانې دي لقوم یتفکرون دا هغه قوم یعنی دا هغه خلکو دپاره کم چې غور او فکر کوي دا الله په کائنات کې وفي الارض او بیا پسمکه کې قطع متجاورات چې ملاو دي یو بل سره خطي دي یعنی په دې ځمکه کې بیا خطي دي چې هغه بیا الله پاک یو بل سره جوړاو کړی دي خو بیلې دي دا یې تعین څنګه چې اوس ما تاسو ته وی چې ایشیا افریقا امریکا یا یورپ داسې دا استرالیا وغیرہ دا بریا زمونه چې کوم دي دا هغه دي وجنات من اعناب او باغونه دي د انګورو وزرع او یعنی بشمار تاسو وینو پټی دي هر قسم میوه دي پاږي کې او پای کې سبزیان دي او پای کې دانی خلق کړي پټي پزمکه خلکو جوړ کړي دي او د انګورو باغونه دي ونخیل او د کجورو باغونه دي او ونی دي نو سنوان دا یعنی تړل شوی دی خپل تنو سره تاسو ګورئ دا غونچې د تنې نه داسې راځوړن دي وي ته به چا ورپورې تړلې دي که هغه انګور دي که هغه تاسو کجورو ته وګورئ یا چې کوم د غونچو په شکل کې وي یا د میوو د عبونو ته وګورئ نو هغه یو ام به داسې بس ته به ډکې پورې امرود دی هغه به ته به څه پورې داسې تړلی دی خرمانی ده داسې هر یو څیز دی او بیا الله پاک فرمایي چې غیر سنوان یعنی څه چې کوم دي نو هغه یعنی جوړاو دي چې د غونچو په شکل کې دي او څه دي چې هغه یو دي یسقى من ماء واحد او سیراب کوي دا یو ځمکه ده او یو به پیرابیږي د یو چینې نه پیرابیږي خو دا ټول قسم څیزونه چې کوم دی نو هغه سیراب کوي او هغه خپل خوند او مزه او رنګ راکاږي نو الله پاک بیا ګوره د دې آیات په دغه کې فرمایي چې ونفضل بعضها او فضیلت ورکړې موږ بعضو لرا على بعض په بعضو باندې د چا به یو میوه خوښي د چا بل خوښي یو به وي زما ام خوښته بل به وي هغوی زما یاره کیله خوښه ده بل به وي زما چې کوم دی انګوران ډېر زیات خوښ دي نو دا هغه فضیلت دی
چې بعض له په بعضو باندې الله پاک ورکړی دی. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فل اکل په ذایقه او په دغه کې خدای پاک بیل بیل فضیلت ادي او سیس له ورکړی دی. ان فی ذالک بشک پدی ټول خبرو کې چې دا کوم بیان شي لآیات لقوم یعقلون ضرور نشانیان دي د هغه قوم د پاره چې څوک عقل لري ای په دې کې غور او تدبر کوي چې دا دومره لوی ذات ته زمونږ لپاره دا دومره سيزونه پیدا کړی راځي چې دا غي عبادت وکړو. وان تعجب او کچرته تعجب وکي فعجب نو د تعجب قابل لی قولهم د دې خبري وای کته چې تعجب کول غواړي نو تعجب خبري د دې دا خبري چې کوي دا تعجب قابل دي. او اذا كنا ترابا هغه دا خبره چې کله وای مونږه خاورې شو ان لفي خلق جديد نو بیا به مونږ پیدا کیږو د نوې سرنا. اولئک الذین دا هغه خلق دي کفروا چې د انکار کو د بیا پیدایش ته بربهم دربنا اصل کې د بیا پیدا کېدو چې دا کوم انکار دی نو دا خو د خپل رب نه انکار دی کنه چې زموږ رب دانی شي کولای کنه یا رب ورشتنه لکه د هریان وی چې ورشتنه بل دا انسان ماشين غونډه مثال لور دي دا واولائک الاعلال اغلال او دا خلق چې کوم دي پراتبوي فی اعناقهم د دې په سټونو کې هغه توکونه واولائک اصحاب النار او دا خلق چې کوم دي دا د اور والدي دا د اور ته بزیدا د اور خلق دي بس د اور لپاره دا پیدا شي دي مرکیدو سره بدای چې کوم دي جهنم یو کند تلاش شي هم فيها خالدون او بیا بدای پدې کې همیشه وي. ويستعجلونك او دای غډیر زیات زر غواړستانه بالسیئه اغا د برای خبري قبل الحسنه دا بلاین مخکی وقد خلق من قبلهم المثلات او حقیقت دار چې تیر شوی د دینه مخکی ډیر زیات مثالونه چایم داسې خبرې کړې وي یعنی د نوح علیه السلام کوم د هود علیه السلام کوم سمودیان دا ټول تیر شوی دي او دیم هم دا خبرې کړې وي او غي لاړه بس رخصت دي دنیا نه ختم دي. وان ربک او بشک رب ستا چې کوم دی لذو اغا مغفرت للناس خاوند د معاف کولو والده انسانانو لرا علی ظلمهم دا غي د ظلم نه باوجود چې دا څه خبرې کوي او الله پاک په قهر نه نازلای خله نه ګونګيږي د اسمان نه پتن در نه نازلېږي د الله نه ما سیوا د نور سيزونو بوتانو عبادتونه کوي او الله وتبيام چې کوم دې صبر کوي. وان ربک او بشک رب ستا چې کوم دی لشدید العقاب هغه ډیر زیات سخت عذاب ورکون کې دی. ويقول الذين كفروا او واي هغه خلق کفروا چې څوک کافران دي یعنی د حق منلو نه د الله د منلو نه د قیامت د منلو نه انکاری دي لولا انزل عليه ولن نازلېږي په د باندې آیت من ربک صغت نشانی د رب د طرفنا من ربه د رب د طرفنا ولی صغت نشانی په نازلېږي. انما انت منذر بشک تقوی بس د دې يرون کې یا خبر ورکون کې چې وای دا کار وکيږي تاسو سره قیامت برازي بیا به حساب کتاب کیږي او دا غي نه پس چې څو جنت ته ځي څو به جهنم ته ځي نو ته خدای یاره او دې له زیاده ورکه د جنت. ولکل قوم هاد
او د هر قوم د پاره یو رهنماوي چې هغه غي تنه علار خي اوس منل او نه منل دا قوم خلقو کار دی چې هغه په عمل کوي او کنه کوي. لہذا پتا باندې د دې زور نشتا چې لازمی په دی باندې تو اسلام او مسلمان کا یا په اسلام یا مؤمنان کا یا په ایمان روړه، بلکې بس تا تخپل بیانو کو اوس کدی ایمان روړو خپه هدام د دی به فائدو شي جنت ته بلاد شي، او که ایمان روړو بس کو دوزخ ته بلاد شي. الله پاک ذکر مخکې فرمایلی چې دی کې بیا توکونه بوله په سټونو کې واچي او بیا به فرشتي راکاږي او ورته وایي چې دا اوس عذاب دی اوس څه کوي، څنګه الله ژوندي کوي؟ تاسو خو انکار کولو. الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي. وما علينا الا البلاغ. صدق الله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. يا الله زموږ انا په درجه قبول ومنزل کې کړي دي په معنا او په مفهوم کې زموږ کمې زیاتې شي معافرت وکړي. موږ نه کارونه والي چې تاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. یا الله زموږ آبا او اجداد چې څومره مخکې وفات شي د هغوی مغفرت وکړي. یا الله اوس په دنیا کې څومره مؤمنان مسلمانان د هغوی حفاظت وکړي. او یا الله چې څومره کافران دي اول ورته هدایت وکړي او که هدایت قسمت کې دي نیست و نابود کړي. او یا الله مونږ ته د راتلونکي منزلونه آسان کې په آخر کې به د عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.